معزز علماء کرامو دغه مجلس حاضرین و مسلمانان ورونو او د مدرسې تعلیم القرآن مرغوز په چار دیوانه کې دننه خویندو میندو ستاسو په دې کلي د خدای کرم او فضل دی چې د ګران قدر محترم رور جناب حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب حفظه الله په محنت باندې په سرپرستۍ کې دلته د هلکانو د جنکو د دوامو مدرسې روانې دي الحمدلله او هر کال ګڼ شمېر هلکان هم د دې مدرسې نه فارغېږي او ګڼ شمېر جنکې هم فارغېږي او نن هم د ډېرو ګڼ شمېر جنکو د بخاري شریف ختم دی چې هغوی د علم نه فارغې شوې او عالمانې شوې او ډېر بچي د هلکان دي چې دلته لګیا دي قرآن زده کوي او دین زده کوي دا ستاسو د دې ټول علاقې دپاره د ګردونما دپاره د خدای پاک ډېر لوی برکت او کرم دی په یو خاوره کې د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیثو خدمت کېږي د دغې خاورې نه قیمتي خاوره به کېدی شي او چې د خدای رحمت په دغه خاوره نه ورېږي په کوم ځای به ورېږي بیا هغه کلی چې د دې خاورې او د دې ځمکې او د دې مدرسې په ګاوان کې دی ان د خدای له طرف نه بابرکت دی دا د الله منظور نظري دا ناقه الله پاک د عالمانو خوړه کې واچي خدای عالمان وله راولي او د هغوی زړه کې خدای د قرآن او د حدیث د درس جذبه پیدا کړي د محترم ورور جناب مولانا مفتی ارشاد احمد صاحب ډېر مخلص ملګری ډېر اخلاصي او الله پاک د هغه اخلاص په برکت دا مدرسه څومره ښکلې لوی بلډینګ دی روانه کړې ده الله دې د مولانا صاحب په عمر کې او خدماتو کې مزید برکات واچوي او دواړو مدرسو له دې خدای ترقي ورکړي وروڼو زه به د دې باب او د حدیث ډېره مختصره ترجمه درته وکړم د طالبانو دې خبرې درته نه د هغې دوه وجې بیا ګرانې وي صرفي او نحوي او ربط او هغې کې ډېرې زیاتې اوږدې خبرې نو په هغې کې دوه وجې دي چې اختصار کوم یو خو دا چې لږ مخکې مې یو ځای کې وعده کړې ده لږ لیټ هم شم او دویم دا دی چې عوامو مجلس دی نو عوام دوستان په ذوالحال او په حال او په تمیز څه پوهېږي او د ربط په قصو هغوی نه پوهېږي نو هسې مجلس عبس شي نو زه به صرف د دې باب او د حدیث مختصره ترجمه درته وکړم مخکې نه معافي غواړم او د عوامو دپاره یو څو د اصلاح خبرې به پکې ذکر کړم چې د مجلس یو فایده ښکاره شي زما وروڼو امام بخاري رحمت الله علیه یو ډېر لوی سړی تېر شوی د حدیثو بادشاه امیر المؤمنین فی الحدیث و تزمو علماء د حدیثو بادشاه بس نور د بادشاه په لقب او په دغه تاسو پوهېږئ چې بادشاه څوک او تخت د قرآن او د پیغمبر د سنتو ډېر لوی خدمت کړی او بیا په دغه لار کې د امام بخاري رحمت الله علیه ډېر زیات تکالیف تېر کړي لږ نه او وطنونه یې بدل کړي دي هجرتونه هجرت نه هجرتونه یې کړي دي د دې حدیثو مبارکو د پیغمبر مبارک د اشاعت او د ترویج لپاره خو دا ته چې دومره خدای دله لوی مقام ورکړی دی او لوی کمان او نن په ټوله دنیا کې د دې کتاب ته د قدر په نظر کتلې کېږي د دې وجه سره د دې وجه ده د مور مور به ورته دعاګانې مور ورسره ډېر لوی اخلاص کړی دې ماشوم راکوټې
چې دې پستر ګړو شوی خو ډېر زیات هوښیار او قابل و. او حافظ ابن حجر وایي د ده د مور مطالب وایي فقط وقت حالت الالله ویې ژړل او خدای ته یې دا زاري وکړه. خدای زما د دې بچي خو ما سوچ و ما استاد پیغمبر حدیث له غوښتی او دې پستر ګړون شو. فرأت فی المنام سیدنا ابراهیم خوب کې ابراهیم علیه السلام ولید او دې لمه تبکي دا جړا ولې کې وې دقسې بچی مې دی هوښیار او د دنیا دپاره مې نه دی غوښتې د پیغمبر د حدیثو دپاره او په سترګو ړوند شي. نو بشرها فی المنام په خوب کې وله زیری ورکړه مبارک شه وی ستا زوی خدای جوړ کړی نو چې دی یې پاس او راویښې کړه نو خدای پاک یې سترګې جوړې کړې. امام بخاري وایي وی دا زما چې څه دي د مور دعاګانې ډېره کوټې په خپل کلي کې دا ابتدایي کتابونه علوم عالیه چې زموږ طالبان ورته وي صرف نحوه دا شروع کړه ځکه دې د ازبکستان د بخارو زه د کلي ته تلې ما نه د کور د قبر څه لیدلې د مدرسه مې لیدلې نو هلته حدیث د کول شروع کړه. یو لوی عالم په هغې په یو سند اعتراض د ده خبره ټیک ختلې وه او بیا مور ځان سره بیت الله شریف ته راوست او په بیت الله شریف کې مور پرېښود بچې دلته د حضور پاک حدیث په مکه او مدینه کې دي ما دې له غوښتې او دلته د خدای ته سپاره حالانکې خشته مو ښکلې مو نوجوانه مو هوښیاره هغه زمانه کې نه موبایل و نه جزو نه فلنکوچ اسمنو او یا الله ته دلته د خدای کور کې بچې سپار تکړه شه بس یو دړه ارمان مې دی چې زه بیا ته فارغ شي چې زه به دې بچې ووینم او که نه د بیت الله په مخ کې مور لاس اوچت کړ چې د حج نه فارغ شي یو دی یو یې بل نور احمد او الله ته یې لاس اوچت کړ یا رب افوضه الیک تا ته یې سپارم هند بیت ستا د کور په خوا کې فاحفظه بما تحفظ به عبادک الصالحین خدای داسې حفاظت یې وکړه چې ته د خپلو نیکانو بندګانو څنګه حفاظت کړې. په جړا کې د مور رخصت شوه او د ډاډ ورکوي مورې فکر مه کوه زما به الله دلته خدای د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د بچو د اسماعیل علیه السلام او د بیبي هاجرې حفاظت نه دی کړی زما به کوي دوانه پسې کا ډېرې ته مو جړل بې بس مورې ته جدا کېږي دا مې لوی غم دی او چې بیا د په دې خو به کلونه لګي چې دا حدیث جمع کوم چې ستا د ښکلې مبارکه چهره به بیا ووینم او که نه دا ټول د مور دی په خپله وایي د تاریخ تاسو وګورئ تاریخ کبیر وایي دا د مور دعاګان وایي او یو عجیبه بله درته وایي پلار ترغیب را کړی دی او پلار راته حلالې پیسې پرېښې وې وی ما ته پلار وی چې بچی دا پیسې د علم په طلب ولګوه د پیغمبر د حدیثو وی په دې پیسو کې حرام روپۍ خو څه کې درهم حرام روپۍ خو څه کې مشتبیم نشته. امام بخاري وی د قیامت پر ورځ د الله نه امید لرم چې ما سره به د دوه څیزونو حساب نه کېږي دا د الله نه امید لرم یو دا دی چې ما حلال روزي نه ده خوړلې په حرام روزي په ژوند کې نه ده خوړلې نو ما سره به په خوراک کې د حلال او د حرام حساب نه کېږي ما د خپل وس مطابق چې ما ته څونه پوهه ده او انسان پرې مکلف دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها ما حلاله خوړلې ده حلاله مې اخیستې ده نو ما سره به د حساب نه کېږي چې تا مرداره خوړلې ده که نه او دویم ما سره به د غیبت حساب نه کېږي ولې وی مغتبت احدا ولا سمعت غیبت احد نه مې د چا غیبت کړې ده او نه مې د چا غیبت اورېدلې ډېره لویه خبره دلته به ټول مجلسونه د غیبتونو ډک د دې دوه به نه کېږي دومره مبارک انسان خیر قصې ډېرې دي صرف دا یو درته وایم چې یو عالم د دې وخت کې نوم هېر شو هغه حضور پاک په خوب کې ولید او رسول الله مبارک ورته فرمایي عالم ته وایي تا خو ټول عمر پردي کتابونه خو زما کتاب په کله ښی
وی دا الله رسول ستا کتاب کم یو دی وی صحیح دی امام بخاری زما کتاب دی دغه کتاب د بخاری شریف چې په ټوله دنیا کې او اجماع ده د اجماع که څوک مخالفت کوي خپل ځان خرابوي اصح الكتب بعد کتاب الله الباری الصحیح للامام البخاری د خدای د کتاب نه بل د صحت په معیار د بخاری نه بهترین کتاب بل نشته اوس دې امام بخاری په دې کتاب کې چې د اخیری دی د بعضې باطلو فرقو ردونه کړي طالب کار هم دغه دی چې څوک هم په دین حمله کوي نو عالم به د هغې دین دفاع به کوي لکه یو سړی یو باغچه وکړي دی به د هغې یوازې خصمانه نه ده د هغه باغچې د هغې دفاع به کوي چې غل پې غلا ونه کړي بوټي یې ونه سي میوه دې ونه شو کوي دا دفاع نه کوي خو دا باغ ته خلک وړي خواري بس کېږي دا د دین باغچه موږ ته په زور پاک کړی بیا د هغه نه بس د هغه نه بس او د دې باغچې په هره زمانه کې عالمانو دوه قسمه خدمت کړی یو د خصمانې د هر وخت کې میوه ورکړي د دین او د دفاع چې د غلو نه بچ کړي نو دلته د عقیدې غله دي نو د هغې نه دا عقیده محفوظ ساتل غواړي نو دلته خو دوه غرض دی امام بخاري خو هغه یو غرض د اوږد دی او ګران دی او هغې اصلي غرض دی انا ذکر کوم په هغې وخت ډېر لګي هغه رد دی په بعضې حنابلو په مسله د خلق القرآن مخکې باب قراءة الفاجر والمنافق کې هم دغه غرض و دې کې هم دا غرض بس یو مشهور غرض دی د غرض ثانوي هغه درته ویم دا چې زموږ دارونو عقیده او نظریه ده چې د قیامت پر ورځ زموږ څونه اعمال دي دا به په یو تله کې تللي کېږي او یو ډله د معتزله هغوی وایي نه اعمال به نه تللي کېږي د دې وزن نشته وی وزن خو هغه شي کې راځي چې کوم شي یو ماده لري زه ګورې دا خبرې ستاسو د پښتنو په ژبه وایم هغه طالبانو جوهر او عرض او د عرض قسمونه عادته نه وایم په هغې تاسو نه هغه څیز تللي کېږي چې یو ماده لري نو زموږ دا نیکي دا بدي چې موږ څومره ده د دې خو څه ماده نشته شکل یې نشته ښکاري نه دا به په تله کې څنګه تللي کېږي امام بخاری و ډېر ښکلی جواب ورکوي وایي ستا ومنم که د خدای او د رسول الله وایي ونضع الموازین القسط لیوم القیامه چې قیامت پر ورځ انصاف تله لګوم او حضور پاک فرمایي دوه خبرې دي ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې نو تله خدای او رسول ویشته اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه زموږ د خدای او ستا د عقلي خبرې موږ جواب کوو چې دا څومره غیر مادي شیان دي په دنیا کې د دې به شکلونه یې د قیامت په ورځ ووجدوا ما عملوا حاضره هغه خدای راواچوي په تله کې زه تاسو یو مثال در کوم چې تاسو پرې پوه شئ دا فرج چې دی فرج یا فریزر که مو خیال د دې دا بره چې کوم دا یخ ګرخې دي دا واوره نیسي دا 16 ورځې پس د فرج چې اوبه دې لګاو پکې سامان ایږده چې ګورې 12 ورځې پس د دې دا غاړې به ټولې د واورو نه ډکې دا کلکه واورې دا مره سخت یې ښه دي چې په چاقو چاړه پرې نه شي راجدا پندې به او بیا به ورسره څه چل کې نو ویلې به شي ستا واوره کوم ځای دا پکې اوبه خو نه دي اچولې به دا خو چا ورپورې انخلولې نه ده جام بلاندې پروت دی دا اوبه دا په دې فریزر کې هوا ده هوا او قانون دا دی چې دا هوا د یخ شي سره یو ځای شي نو دا شکل د دې د واورې جوړ شي دا قانون هغه هوا نه واوره جوړه شوه اوس هوا خو غیر مادي شی دی لیکن هلته وله خدای یو شکل ورکړ د یخوالي د وجې د واورې شکل یې جوړ شي دا واوره بیا کنورټ کېږي اوبو ته کلکه واورئ لاس کې نیسه بلکل وي او چې بیا پرې لږ حرارت او تو راشي د دې نه بیا څه جوړې شي اوبه ګوره هوا وه شکل یې د واورې شو د واورې شکل د اوبو شو د اوبه په اور کې ده د دې نه بیا هوا جوړه شي او ختمه شي دا خو خدای موږ ته ښایي په دنیا کې چې دنیا کې غیر مادي نه مادي جوړېږي او مادي نه غیر مادي جوړېږي نو چې په دنیا کې
تستا د سترګو مخکې او غیر مادي هغه شکل بدلیږي او مادي شی ته جوړیږي. نو خدای دا خو د خدای کار دلته راته ښیي. نو زموږ چې څومره نیکۍ بدۍ دا به د قیامت پر ورځ شکلونه لري او شکل به یې څنګه امام قرطبي لیکلي په تذکره کې وایي د نیکو شکل به ښکلي وي د ګناه په بدره کې. د نیکو شکل به خوشبویه به یې خوشبویي به کوي او ګناه به بدبویي کوي او نیکو شکل به یخي یخ او د ګناه شکل به ګرم. دا حدیثو په رڼا کې امام قرطبي په تذکره کې تذکره فی احوال الاخره هغې کې دا لیکلي هغه شکلونه به یې راوالي او په تله کې به یې واچوي. وندعو الموحدین الله وایي موږ به کیدو تلو لره. د طالباتو یو خبره کوم تاسو به نه تنګېږئ هلکه موازین خو جمع ده د چا یا د موضوع لکه مجاهیل د مجهول او یا د میزان جمع ده. اصل کې میوزان نو و په یې بدل ما قبل د کسرې نه. نو سوال دا دی چې تله خو یوه د جمع ولې نه نو جوابونه یې موږ طالبانو ته خو مختصر جواب ده په اعتبار د تعدد د ما یوزنو یا ما یوزنو لهم او قص صفت بحال الموصوف دی مفرد دی موصوف جمع ده. لیکن حافظ ابن حجر وایي چې مصدر صفت د مفرد په سرنا مجموع کېږي. یقال میزان قسط و میزانان قسط موازین قسط لام په معنا د فیکو یا اجلی او حساب په مقدر کو او یوم په معنا د نهار نه د مطلق وقت او قیامتون معدول د قیامتون نه دی صفت مقدر دی الساعت القائم معنی څه شوه موږ به د قیامت پر ورځ د انصاف تلې ولګوو. دا تله به کوم ځای پرته وي دا پولیس صراط ته بلکل مخامخ نگراني به یې څوک کوي الله وزن به پرې څوک کوي جبریل علیه السلام. دې کې ټولو کې احادیث شته خو ما ورته ووایي وخت کم او آدم علیه السلام په ټولو بچو ته ولاړ او چې د کوم پیغمبر او مستر حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به ولاړ وی حضرت آدم علیه السلام په داسې رپېږي او دا کجوري د پاڼې په شان شنې جامې به یې اغوستي او الله به ورته آواز وکړي یا آدم قم اصل قم عند الميزان تلې سره ودرېږه جعلتک حکما بین ذریتک ته به انصافدار کې د بچو په ما سخته ورځ به یې ډېره زیاته سخت او د ټولو نه لومبي حساب به زموږ د حضور پاک د امت سره د ټولو لومبي. یو حدیث حافظ ابن کثیر نقل کړی وین کان فیه کلام د طالبان کوي وین کان فیه کلام لیکن هغه لیکلی دي او تایید شته په نور روایات چې حضور پاک امت کې روبي صاحب کتاب کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم با حیران کې روبي چانه شروع شي دا روبي صاحب چانه شروع شي او خي طرف ته ابوبکر او کس طرف ته عمر به ولاړ د وزیران دي د دنیا په دا صحیح حدیث دی او د آخرت نو حضور پاک په حضرت ابوبکر مخکې کې چې ور مخکې شه اب جاری چې الله رسول بل څوک مخکې کا نو خو طاقت نه لري من حوسب عذب او حضور پاک وینا ابوبکر ته مخکې شه نه عمر مخکې کا بل څوک مخکې کا الله د طرف نه به آواز وشي چې تا په دنیا کې د لسو کسو نومونه اخیستي دي چې دا په جنت ته ځي لومبی د ابوبکر نوم اخیستی دی لهذا دا لس کسان بحساب بی کتاب د جنت ته روان شي او بیا به ورته الله پاک د دې مضمون بل حدیث ثابت دی حضور پاک ته الله فرمایي چې تا دا ویلي چې او یا زره کسان زما د امت په بحساب بی کتاب جنت ځي هغه او یا زره د بحساب بی کتاب جنت ته روان شي 70,000 خیر دی حدیث کې نور څه خبرې شته او زه به اختصار وکړم دا تل 10 عمره او دور بس کرام الکاتبین فرشته به ونه ملک الموت چې سیس دی او داغه ملګری به ونه او جبرئیل علیه السلام به ونه کوي او دا حافظ ابن حجر لیکلی او تل عمره د داود علیه السلام د الله نه سوال وکړ وی الله دا تل راته وخایي چې ورته وخوله بېهوشه پرېږده
چې هوش کې راغی وی الله دا خو دومره غټه ده که د اوه اسمانونه او اوه ځمکې په یو چاپړي کې واچې په یو کوټي ګوټ کې ځای پروردګاره دا به زموږ په عمل څنګه لګېږي حالانکه حضور پاک فرمایي د داود علیه السلام مطابق اعبد البشر په ټولو بندګانو کې ډېر بې عبادت گزار الله فرمایل اے داوده چې زه غواړم په یو کجورې ټاکولی شي اخلاص چې په عمل کې دي خالص د الله دپاره نو هغې کې خدای پاک وزن پیدا کوي مثال د سرو زرو سونه درنۍ او چې اخلاص کوي مثال د مالیچو بوسو د ډمبري چې ډېرې خو وزن یې کوي اخلاص پیدا کوي اخلاص څه شی دی یو عمل چې کوي نیت دا چې خالص الله بس خوشحاله کوي په دې کار الله خوشحالېږي خو په دې خفه کېږي نه دا شی مستحب دی خو الله پرې ډېر خوشحالېږي خامخا اخلاص حسن د عمل ښکلی عمل په دې رب العالمین خوشحالېږي نو ندعو الموازین القسط لیوم القیامه په دې به څه کوو اعمال د بني آدمو قولهم خبرې به وزن کې اعمال جمع او قول مفرد وي د اعمالو تعلق د انسان د جوارح اندامونو سره متعدد او د قول تعلق د انسان د خولې سره د مفرد لکه مفرد شو دا به ټول تللی کېږي د قیامت په ورځ صرف بعضې د مستثنا پیغمبران د هغوی عمل نه وزن کېږي غیر مکلفین د هغوی نه او یا زره کسان بې حسابه بې کتابه د دې وزن نشته باقي به ټول وزن کېږي د کافرانو عمل کې امام غزالي وایي وی نه به وزن کېږي او نور علماو یې به وزن کېږي او راجح همدغه ده اما من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون پته ولګېده چې وزن به کم وي بېکاره وي او خلود د کافر لپاره بیا دې وایي د قسم معنا کوي نو مجاهد ابن جبر ډېر لوی محدث تېر شوی دی او مفسر دی هغه وایي چې القسطاس والعدل بیا د خپل طریقه د شرح الغریب بالغریب ورته وایي د قسط مناسب لغت په صورت بني اسرائیل کې قسطاس راغلی دی ودینو بالقسطاس المستقیم ذلک خیر و احسن تأویلا وی قسطاس په رومي ژبه کې انصاف ته وایي عدل ته نو قسط مع عدل نو تلی به د انصافي پورې پوټې ظلم او زیاتې به نه کېږي قرآن شریف کې عجمي الفاظ شته او معرب شوي دي او په یو ټکي دوه د عجمیت قرآن اسلوب د عربیت نه نوځي بیا دې په خپله ویقال والقسط مصدر مقصد طالبان بیا سوال کوي مقصد په اسماعیل د ثلاثي مزید الفعل او قسم مصدر د ثلاثي مجرد نو توجیهات یې موږ طالبانو ته ډېر کوو خو دلته راته اسانه توجیه کوم چې دلته د مصدر نه هغه مصدر نه دی مراد چې بذات استحقاق کېږي مطلق ماخذ مراد دی که بذات استحقاقي که بالواجب او مقصد معنا دی عادل کوي لکه قرآن کې الله وایي ان الله يحب المفسدين او قاصد ظالم ته وایي الله وایي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا امام بخاري دا فیصله وکړه چې د باب افعال مصدري په معنا د فعلي په معنا د انصاف او که د مجرد نه په معنا د ظلم دا د ابو عبیده تفسیر نه خاص کړی دی ګورئ ښه نور دلته په یقالو لفظ او دا کمزورې خبره دم تصدیل په یقالو اثر دا که مصدر قصدي نو بیا ظلم که باب د مجرد وي کې د مزید او که مصدر قسط نو انصاف که باب د مزید وي کې د مجرد بیا راځي امام بخاري استاد احمد ابن اشکام دا استاد محمد ابن فضیل دا استاد عماره بنوان عماره ابن قعقاع دا استاد ابو زرعه نوم حرب ابن عمر ابن جرير بجليل دا استاد ابو هريره دی نوم سره ابو هريره اختلاف الفاظ عبد الرحمن ابن صخر او دا استاد محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم حضور پاک فرمای تمارو بس مختصر کلمتان یو دو خبرې دلته هغه نحو کلمه نه مراد اصطلاحي ذکر د جز مراد ته نه کومه مغشتي شي مجاز مرسل علاقه ده او معنا د ما يتکلم به ویل شي دو خبرې دي دا خبره مقدمه للتشویق دي دو خبرې دي ورډیر نه دي د لپاره دي خلکو چې کوي دو خبرې دي راشه حبیبتان الى الرحمن رحمان ذات تلیر اخوکی دا بل ترغیب شو
तो खबरें दी अल्लाह करे खुशी दे अल्लाह पे खुशहाली पाए जो खुदा खुशहाल कर और रहमान लफज रहे अगर ज़ात पे खुशहाली की कि पता हर वक्त रहम कई अगर ज़ात खुशहाली की कि मजीद रहम दरमान दे कई खुशहाली की पदे तो खबर सुबरनवे अजब दादा रहमत और या सवई अभी बताने लिल्लाह अलग तो खबरें जो पूरी मुद्दे हुई जब अब बिस्तरे की वहीना और जब आसानी मुतालिबान तदावा कि मबनी और गैर मुनसरिफ और फ़िअल और तनाफुर द कलिमात और करीब المخرج हरूफ के निश्ता होना तासो तवासार में जब बिस्तरे की और या सवई सकीलतान फिल मीज़ान पतला के दरनीन वली दरनीन पतला लेकिन खुदा के सुमर सिफात थी फिर सलीम के सबूत टोल पर के दना पराते दा पिज़्ज़ा तगरीबन पिज़्ज़ा तो खबर दी डेरे नदी चे वे अल्लाह पे खुशहाली की ना अल्लाह खुशहाल और फकर अर्स खुदा सर और रहमानियत दरीम शो के मजीद रहम दरबार अल्लाह के दरबार गड़े दे नवे वाय और सरोवर जब पे नस्कड़ी के यो पिज़्ज़ा तलम पेड़े के सुभान अल्लाह यमला नस्ब मीज़ान या तमला वल्हम्दुलिल्लाह यमला अदी लगी अदवा खबर के में दिनो टोल बमा सरावा है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही व सुभान अल्लाह अल-अज़ीम मुख्तसर माना सुभान मस्तर से मस्तर वाला में मस्तर किसी उक्ति जबरदस्त मा सुभान अल्लाह स के दली खबर इकरार और गवई को अलग तसवाए मसर इकरार और गवई को है अल्लाह दा हर इस्म ऐब न पाक और साफ दे वो है पूरा जिंदा टकी दी टोल ऐबुन दा खुदा ना ता तेनशी ना पे गोली तरह दी खबरे इकरार के तबदी खुशहाली के तरह खबरे गवई वर्के अरे जिसका पे वेना न पाकी अरे खबर इकरार के कि अल्लाह तू देखिए ना मोहताज नदी बच्चों दा मोहताज खदे दा मोहताज नदी मर्द वला नदी बीमारी वला नदी तकलीफ ना और बिहम्दिही हासिल माना सा तब हमारा सरवा ये सुमरा कुल खश्ता सिफतुन दी ओए टूल अल्लाह ला साबित थी अल्लाह बड़े मौसूफ तेरी खबर इकरार को दा सुमरा कुल शवा और भी सब और अजीम तेरी अजमत दशा तुमरा बिल्कुल निश्चय बेशामार अजमत द सिफात द अल्लाह द सिफात द फशान कुल सिफातुन द बलजा निश्ता और अजमत द अफआल द खुदा फशान कारून बिल्कुल नशिकवल हम तालिबान होते दरे किस्म तौहीद साबित हो फिर जात व सिफात व अफआल दरे किस्म शिरक न पेशो फिर जात फिर अफआल और फिर सिफात दा बवाए के मनो है अलग सो बवाए दा सुजत के सल कारता बदावा है सल में वाले हुए जगह हजरत अबू हुरैरा फरमाए कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम फिल यौम अमरा कि सल करता चहुए मुहियत ज़ुनूबुहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर व फी रिवायतिन व इन कानत अक्सर मिन ज़बदिल बहर व के गुनाहून दरियाब द ज़को मरीनो बिया बेबदर खुदा माफ अल्लाह के खुशहाली दे तस्बीह और मलाइका में तद मजलिस का फारंदा और दा सुभान अल्लाह दरीज करता और दरीज करता अल्हम्दुलिल्लाह दी किताब पढ़ा और दरीज सलूर से अल्लाहु अकबर दा अल अज़ीम मफहूम मुबतगल दा हुजूर पखपल लूटी भी बातें में तब को दे ذلك المبارك الفاضل طول بوايك خير إن شاء الله فذا मेरा बाब और हदीस मुख्तसर तर्जुमा करा सासु द फेदी खबरें में पड़े उस आखिर के दिया उठके में मादा रो दिन किसी को हम लाजिम जिला से पखजम नहीं हुआ द्वार बांधे बा दादाजी की निराशा सिर्फ नील पैदा दी जमुना बच्चे ढूंढे और जब खिदमतों ना बता दिन के सिंह पर दामन उजदा के पटनो में उजदा के और नन सबाटीर ज्यादा फेतने रखज़ों न पदे वतन के ख्वारी असब तासो तब्ज़ुक पर दुनिया करते हैं इस्लामी मुमालिक गैर इस्लामी मुमालिक और पदे बल वतन के कर दे
صبر چینن در رسول الله مبارک اغل حبائل و شیاطین که د شیطانانو جالونه دي داغی بستا پدستر گولی ده خلق تباہ شو برباد شو نن هر جاتا اس پرید واغ نوری جیسے پیسے هر جا سر پخپل جیب کے سنیما پردر دغت موبیل بشکل او دا خضو دا فتنون توبہ اللہ دے مسائل دا بچ کے دو بہترین نظریہ زمانو دا کہ تاسو دا خپل لونه خپل خويندې راوړ او په دا مدرسه کې داخل قرآن په زده کې دین په زده کې د پیغمبر حدیث په زده کې او خپل بچی راولې په مدرسو کې داخل کې علم په زده کې او یا د تبلیغ سره ربط جوړ کې د تبلیغ فعلی ماته معلومه تاسو ته پته نشته یو کافر ملت ته ملت کې دعوت چلول خدای په یو مجلس ته چابوت زمې دلته بیان وکړ هغه بیان هغوی په میټرو باندې خورئ خدای پاک یو 25 کسان مسلمانان خدای دې سره څوک هم دا پنځه دا کلمو د زما وي د کلمې په مفهوم هم د ترجمان په واسطه په کلمه جمع ده نو شپږ مرکزو ما یو مرکز والا سیالکوټ یو لکه ټلیفون وکړم دا سمباله هغې بوتل خپلو مرکزونو چارټي بڼه الحمدلله ورته داسې اوس خلکو ته په جاپان کې لګیا دعوتونه خدای پاک نو تبلیغ د مراکزو برکت پاتې دی او دا دوه لارې دي ستاسو دپاره تبلیغ سره خپل نسبت او ربط وساتئ علماو سره خپل ربط وساتئ او خپل بچي هلکان جینکې دا مدرسو کې داخل کې د ډوډۍ فکر مه کوئ دا به خدای وکړي او بیا دا مدرسه ده مفتي صاحب ارشاد احمد صاحب دا خو د پخوانه مو مراد ډېر ښه خدمت کې دې سره هم د اخلاص ته تعاون کوئ که خیري ښه د اخلاص نه مه کوئ دا مدرسه خپله وګڼئ لکه چې دا ستاسو مدرسه ستاسو بچي پکې سبق وایي ستاسو وروڼه پکې سبق وایي زه والا الله نه سوال کوم چې الله دې مدرسې له مزیده کامیابي او کامراني نصیب کړي او د مفتي صاحب په عمر کې د خدای مزید برکات ورکړي تاسو دې ټول خوشحاله او په دې لږو خبرو باندې د اکتفا کوم زه به د اجازت غواړم هلته به هم خیر وکړي هغې له مې لس بجې ټایم ورکړی امید ده زه به لږ یو بوټی نیټ راشم بیا به په ټوپۍ کې فضل کریم مولوي صاحب له وخت ورکړی او بل دا خو ما ته مولانا مفتي صاحب ډېر ګران دی حقیقت دا دی مخلص ملګری د دې علماو سره پکې دا دي ملاقاتونه وشو تاسو سره پکې ملاقات وشو ستاسو مینه محبت مې ولید د زنانو مې ډېره لویه مجموعه ده دم شکر الحمدلله دا لا هغه په خپله په دینه باندې او د عالمانو مرکز پاتې شوی دی او دی الله یې تاسو ټول خوشحاله کړي په بچو کې او په نوسانو څوک عالمان واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین السلام علیکم ورحمة الله